ځکه مخ د انسان د باطن آینه ده. مخ د انسان د باطن آینه ده. د انسان څومره صفات چې دي په باطن کې هغه د انسان په مخ کې شته. دلته د محصلینو ته چې وګوري، د محصل ته چې وګوري چې کله د تا علم د فراست زده وي، امام الرازي رحمه الله کتاب جوړ کړی کتاب الفراست، مخ ته یې وګوره پې پوهېږي که اخلاق والا ده که بد اخلاق والا ده. باطنی صفات کبر سته پکې، غرور سته پکې، خیانت سته پکې، نور به نه یادوم کوم صفات چې انسان کې وي که نه، دا او دا مخ ته یې وګوره ترې پوهېږي. د دې بل مخ ته وګوره، د بل مخ ته وګوره، د بل مخ ته وګوره. د انسان د مخ نه معلومیږي چې دا بد اخلاقه ده که ښه اخلاق لري. د انسان مخ ته وګوره، زیرک ده که مړ غوندې سړی ده معلومیږي. سترګو باندې انسان معلومیږي. دا مخ د انسان د ټول باطني صفاتو آینه ده، مخ نه معلومیږي.